अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स इलियास साहब को अपने तरफ से मोहम्मद इलियास د کلاوډ ERP سره چې په هغه کې یو بلې ویډیو مونږ تیاروو په هغه کې مونږ د پرچیز ریټرن دپاره یو میتھډ جوړو چې هغې په ترو باندې مونږ آیټم ریټرنس کوو چې څومره مینه مونږ ریټرنینګ کوو یو فرنټ د هر یو آیټم مخې ته مونږ یو ټیکس بکس ورکړی په کې هغه هغه کوانټیټي ولیکي څونه ریټرن کوي د هغې نه بعد به یې هغه سبمیټ کړي نو راځئ دې خوا مونږ پرچیز ریټرن ته بیفور پرچیز ریټرن دلته مونږ څه شي ضرورت دی یو دلته کې مونږ ته سپلایر انوایس آی ډي ضرورت دی د څه سپلایر انوایس آی ډي دا کوم ځای انوایس آی ډي چې دلته سیټ کیږي دا را روانه ده نو مونږ به داسې کار وکړو چې دا به مونږ سپلایر انوایس آی ډي به سیټ کوو بلکې الریډي زه سبمیټ کوم نو ماته به دا ډیټیل راځي په سبمیټ کې دا ټي بي ایل انوایس به ماته راځي خو خیر دغه پرېږدئ دلته کې به زه څه وکړم زه به یو انوایس زه به فارم کلیکشن دا راخلم دا څه به راخلم په فارم کلیکشن باندې صحیح شو که نه فارم کلیکشن باندې بلکې داسې کار زه کوم چې اول زه ځم دې په نامه باندې هلته یو میتھډ جوړوم یو ټرای کوم که دا دواړه چیزونه موږ سره ریټرن کېږي که نه نو خو ډېره به ښه وي ما چې ته ټرای نه ده کړې که نه لایف کې نو راځم اول دې دپاره یو یا دې فایند پرچیز سبمیټ کوم که نه انوایس آی ډي به دلته راځي دا خو د فل پرچیز ریټرن دپاره مونږ کړی که نه زه خیر سم چې دي بس سبمیټ دپاره مونږ هلته اوس میتھډ بدل کړي ټیک ده نو زه به څه وکړم دی کې پبلیک ایکشن ریزلټ پرچیز او ریټرن پرچیز هلته به زه څه راولم یو به زه دې ځای کې دا ټي بي ایل انوایس او د دې به څه راولم به زه انوایس به دلته راولم مطلب دې دغه سره یو به زه راواخلم څه فارم کلیکشن ورې نه بعد به راشم ریټرن به کومه زه ویو او دې به زه کوم ایچ ټي ټي پي پوسټ صحیح شو دلته به زه یو سینټر ورکړم دې کې به زه بریکر ولګوم صحیح ده پیسټ وکړم رن به کړو وغیره ګورو چې یاره منګه سره په دې کې فارم کلیکشن او دا ماډل یو ځای راځي که فارم کلیکشن او ماډل یو ځای راځي بیا موږ لپاره ډېر اسانه ده ځکه دا ډېر شو نه چې هغه موږ ته میلو شي او یوز کړل نو خیر زه ډبل ګورم که په یو ځای باندې کېږي نو ډېره بهتره ده او کله په یو ځای باندې نه کېږي نو بس بیا به ورسره ګورو ټیک ده خو دې له موږ دغه هم دی ورکړی که نه ګوره دې پرچیز ته زه راځم دې کې دې پرچیز او دې کې ورته زه لیکم پرچیز ریټرن دلته یو واخلم ښه لیاوټ څه شو موږ سره دې کې دا دی که نه لیاوټ کې به زه راشم مخکته نیو پرچیز دی که نه یا دا دی موږ سره دا دی دلته به زه لیکم پرچیز ریټرن پرچیز ریټرن ټیک ده پرچیز ریټرن کې موږ کوم دغه ته ځو میتھډ ته به ځو فایند پرچیز ته فایند پرچیز دی که نه دا دی صحیح شو او کنټرولر څه نوم دی پرچیزز ریټرن صحیح شو او فرام ډیټ ټو ډیټ دې کې ضرورت نشته بس کم نیده د به زه ورکړم پرچیز ریټرن صحیح شو
دا به زه سیو کوم دې ځای کې پیره به ریفریش کوم دا پرچیز ریټرن باندې به کلیک کوم او راوشم دې کې به زه د آی ډي ور انټر کوم او ریټریو یې کوم چې ریټریو یې کوم اوس راځم دا زه بس خالي سبمیټ کوم هغه هلته خالي ګورم ګور راغی موږ سره یو پدې کې موږ سره راغی انوایس ډیټیل هغه خو نل راغی سره به یو څه شته نه ویني nothing بلته زه هیڅ هم نشم فایند کولی یو ما سره راغی فارم کلیکشن پدې کې راوشم دې کیس ته ګوره په کیس کې اوم ما سره څه نشته ولې ما هلته یو څه کیګانې نه ورکړې او چته دي خو راځي خاصه خبره مې کوله نو دلته زه دواړه راوړی شم ٹھیک ده اوس راځو دې لپاره د فارم کلیکشن ته موږ یو څو شیزونه ریډي کوو یو د انوایس آی ډي انوایس خو هغه آی ډي نه انوایس دغه نه نمبر نه سپلایر انوایس آی ډي یو به هغه موږ راوړو یو د پروډکټ اگینست هغه کوانټیټي سونه موږ ریټرن کوو هغه راوړو دا دوه شیزونه موږ دې ځای ته راوړو هغه به موږ راوړو د پرچیز فایند پرچیز نه وای د سوچ وباسه دغه ځای دا سوچ وباسه دې سایډ ته ها اوس دې کې موږ داسې کار کوو چې دلته زه یو بل لغه اخلم دې ځای کې یو هیډن فیلډ ووالم فار ایگزامپل زه ځای کې یو انپوټ اخلم ٹھیک ده هغې له زه ورکوم آی ډي آی ډي ولې دلته کې څه ورکوم سپلایر انوایس آی ډي آی ډي ټیک ده او نیم هم ولې همدا ورکوم نو که زه دلته کوډ کې اکسس کوم او که دلته کې اکسس کوم بس دواړه سیم به نیم به راسره ټیک ده ولې نیم هم ورکوم او د هغې نه بعد دلته زه ویلیو ورکوم څه ماډل ته راشم او ماډل په دې باندې زه ولیکم ځای کې ډاټا سپلایر انوایس آی ډي صحیح شو او دې څه کومه دلته زه ورکوم دې زه ډسپلی نن کوم سټایل کې به اپلای کو ډسپلی نن ٹھیک ده یو خو موږ سره دا شو دا موږ سره وړي سپلایر آی ډي وروړي بل څه زما الته کې او هغه سره زه ورکوم چې دا دوه ټیګونه به زه کاپی کوم صحیح ده دې سره او دلته وراشم په دې انوایس کې چې کم کم آیټمز دي سونه آیټمز دي ٹھیک ده هغه ته بز راشم دې چې موږ کوم ځای دلته کې ځای کړی دا نو زه به دې کې اوس دې انپوټ فیلډ نه دلته بز آی ډي ورکوم او نیم به ورکوم آی ډي ولې په څه طریقه ورکوم چې آیټم ډاټ پروډکټ آی ډي صحیح ده او بیا پلس پروډکټ آی ډي او شو دا آی ډي به سي دا به پروډکټ آی ډي وي کنه او دغه شان دی آی ډي خو د دار له دې سره بوز نیم به سره هم دلته به سره سو کوم زه انډرسکور نه دی به زولی کوم دې سره پروډکټ آی ډي دې کې یو انډرسکور زه دلته مطلب missing attribute ورکوم دا پرچیز کې داسې کړو که څنګه مو کړو
ها دلته موږ داسې کار کوو دا پروډکټ نه دی پروډ آی ډي دا به کنټرول سی سره راوالم او دا ټول روان کې دی ځای نه صحیح ده او دا به زه دې ځای کې ولګوم او دله به زه ورکړم سپیس صحیح شو پروډکټ آی ډي او دا شان دا به زه کاپي کوم او دا به زه دلته دې نیم کې ورکړم نو اوس په زه څه کوم دې ځای کې زه په سپیس باندې دا سپلیټ کوم او 1 نمبر باندې برالم ماته پروډکټ آی ډي وي او د دا دنه به زه دا دنه زه ساخلم پروډکټ آی ډي اخلم او د دنه به زه ویلیو روچتوم هغه به زما ریټرن کوانټیټي وي او په دې باندې ما د سپلایر آی ډي راځي هغه وي نو ګوره چې ډیټابیس ته راشم نو زما په دې فیلډونو کې څه موږ ته ضرورت دی یو انوایس دی چې ما ته دا آی ډي میلو شو کنه ما ته سپلایر هم پته وګړه کمپنی الریډي شته برانچ هم الریډي شته انوایس نمبر خپل جنریټ کوم ټوټل اماونت پته هم راته ولګی چې دلته کې مطلب دا څونه آیټم ټول راشي کنه چې دا ټول مال څنګه راشي نو دا به زه د ډیټابیس نه به ډیټا ریټریو کوم دی به ضربونه ورکم چې په څو کې دا مونږ غوښتو نو ایله به زه ورکم ټوټل به مونږ ولیم کوم نه بدلته زه پیسټ کوم ټیک ده او دلته به انوایس ډیټ مونږ سره راشي ډسکرپشن به راشي مونږ سره به یوزر آی ډي راشي سیده کنه ها چې کله دا مونږ سره راشي دا بیا موږ ریټرن کوو په دې باندې پته به لګي چې څونه پیسې استاد زمانه ورکیږي هغه باندې هیستوري کې راځي ښه نو دا موږ سره شو ټي بي ال سپلایر ریټرن انوایس او دلته ریټرن انوایس ډیټیل کې به راشي دې کې بس راځي چې ما دا سپلایر انوایس آی ډي پته ولګی راکنه نو پروډکټ آی ډي خو ما الریډي وکړه کنه او کوانټیټي پته هم راته ولګی دې ځنه باندې پرچیز یونټ پرایس هم ریټ کوم دې زیات راغی او سپلایر انوایس ډیټیل آی ډي الریډي زه دې ځنه راغشتې شمه دې ډیټیل نه کم ځای می سره سپلایر انوایس دا یو ٹھیک ده زه دنه الریډي دا آی ډي راغشتې شم د دې پروډکټ په ترو باندې او دې په ترو باندې صحیح ده دا به تر اولم دا بدل ته انټر کوم چې دا دی یو په بیس باندې ما دا شیزونه راغشتي ٹھیک ده او یونټ پرایس خو الریډي زه دنه راغشتې شم نو ګوره د دې پروډکټ او د انوایس آی ډي په ترو زه دا درې واړه فیلډونه ریټریو کولی شم دا بدل ته انټر چې څونه مې راواغشته او څنګه مو ریټرن کو صحیح ده نو دواړو فیلډونو ډیټا موږ سره دې کې کمپلیټ کیږي پوینټ باندې ورسېدی نو زه چې الریډي دا موږ سره وشو اوس په ځم فارم کلیکشن ته فارم کلیکشن ته نو دا به زه ختم کوم دی ځای نه ٹھیک ده اوس دلته موږ به سیټینګ کوو صحیح ده هغه به زه د دغه ته لاړ شم پرچیز کارت ته او دې کې به زه راشم دې کلیکشن ته نه به زه دونه کوډ را کاپي کوم تر دې ځای پورې بلکې فایند سپلایر ته پرچیز ډیټیل هم څنګه دلته پکاري زه خراب وته بیا په خپل وګوزه بس فعل بیا دې ځای پورې راوالو کوډ به فعل دې ځای پورې را کاپي کوخه له بازار شم پرچیز ریټرن ته ولګي به پیسټ کو زما بدل د اوس څه پکاري دی باندې دی فارم کلیکشن نه دی فارم کلیکشن نه دی ادنه بده کې زما یو چې کوم خري شایو بده کې اس پیمنٹ دا کوم بلکې اس پیمنٹ دا سينو کوم پیمنٹ ومن ولي کوي او کنه ډایرکټ پیمنٹ ته کې एकदम او سپلایر ته ما سودا واپس کړه کنه دا نه زه نور سودا لم یا پیسې زرا غناله دوه کیسې نه دواړه موږ له پکار دي کنه راځو دې کې دی فایند پرچیز کې نه دی یو بل چیز هم کو دی ځکه
نیو پرچیز سلیکټ سپلایر کوم ځای کې دی کې دا دی څو دینه به چک پوز راواخلو نظر یې ګورو دا ډیزاین یې بد نه نور ورسره ګورو دا براوزنګ هم به کافي ټایم وایي لاګین پرچیز ریټرن ښه پوینټ پرچیز ته به راشو د ګرانډ ټوټل نه به کافي وباسو بلکې دلته به پیسټ وو د فارم ګروپ مو پاتې نه کنټرول زد دې نه به یو کاپي والو دې نه دې کې به ولې سیټینګ وکړو کنټرول سی ګرانډ ټوټل په ځای باندې به پیسټ وکړو صحیح ده او دلته H3 کې به څه وکړو د دې په ځای باندې به چک باکس پیسټ وکړو دا به دې ختم صحیح شو اوس ځو چې اوس د دې ډیزاین څنګه دی is return purchase مطلب پیسې درکړه کنه نو که درکړه خو چک په ولګو که درې نه کړې چک په نه لګي دا اوس زمونږ په بیهایند باندې ځان له مونږ هیسټري ساتو د پرچیز سپلایر سره ځان له بل سیسټم انسټالي ښه خو د پرچیزینګ او دغه حساب چې ته ساتې له به د بدلې څونه ګټم کنه چې څنګه حساب د هغه سره رواني ځان سره هم کاتو کې داسې لګي نه ویني که فار ایگزامپل is purchase is return purchase payment paid نو چک په دلته ولګي ګوره یو شي ته ریټرن کې خو یو خاص پرچیز انوایس والا به ریټرن کې هغه لړی تاسو سره شته کنه د اسټرګل د وراشي ګوره زه راځم دلته فزم بل دا پته چې په یو پرچیز کې دا شیز مونږ غشتو نال پرچیز سترا شم دا شیز مونږ کله غشتو را ډیټ رینج سلیکټ کرا شم فزم بل ډیټ رینج تاسو سلیکټ کو ها کوم چا نه واغشي پلان کې کس نه واغشي غین وایس نمبر سره راشه را کاپی کا را کاپی دی کدل د ګراشم دې زیته پرچیز ریټرن اچھا دا بغیر دی پیسټ کی ریټرن نه کې ډیټیل وای دراشي دې 4100 روپے دی اوس دې زه فول ریټرن کوم نو زه دا فائنل سبمیټ کوم خو د دې نه بعد د مو سره زیروز دي کنه دغه زه خامخا نه سویل ورکوم کني ماته به واپس دلته یو میسج پکار چې شو کی دلته کې هر ځای کې فار ایگزامپل د دې نه بعد در دلته شو کی چې ریټرن کوانټیټی از امټی پلیز انټر ریټرن کوانټیټی was دا وځو پلیز انټر ریټرن کوانټیټی at least one product ٹھیک ده د یو خو کم از کم انټر کا کنه لوي صحیح ده اذروایز به دا نه سبمیټ کیږي نو دا خو موږ سره د لپاره شو اس پیمنٹ صحیح ده
اوس مونږ سره لګي نمبر دی پروډکټ آی ډی ده زه به دا پروډکټ آی ډی ځینې کاپي کما صحیح ده او لاړ بشم پرچیز ریټرن یو خو موږ سره اس پیمنٹ پکار دی صحیح ده هغه اس پیمنٹ الریډي دا موږ په کلیکشن کې کړی دی اوس به زه دوه شیزونه نور راخلم په کلیکشن کې صحیح ده یو خو ما سره سپلایر آی ډي دا به هم راشي کی کلیکشنز خو موږ راواغشتو اوس کی کلیکشن کې چې کوم ځای کې موږ سره دا آی ډي راغله هر څونه هم چې وي کې دې به لوپینګ وکړي کیس کې که نه چې هر څونه کېږي د سره پروډ انډرسکور آی ډي سره دې به لوپینګ وکړي او موږ له به د آیټمز آی ډي دلته کې سټور کړي څنګه آیټم آی ډي دلته به زه راشم list integer او product IDs ٹھیک ده is equal to new او دا موږ سره یو لیست به جوړ شي دا product IDs نه دا به دلته کې رقم ځای ته برابر کوم د دې کنورټ کوي که نه دلته کې د 8 کیږي صحیح شو دا به ټول product ID موږ سره دلته وخیږي صحیح شو ها دا هغې اورګه دا نه کنټرول ایکس کې دا لاندې دی راغلی سیکوینس کې که نه په یو انټرم زه ورکړم اوس په اس پیمنټ شو نو اس پیمنټ خو بل لاندې یو څه وي خاصه دا به یو شي خیر دې خبره نه ده دا موږ سره راغی اوس د هغې نه بعد پروډکټ خو موږ سره راغی اوس دې نه بعد ما سره انوایس آی ډي پکار ده صحیح ده دلته به زه راوالم انوایس آی ډي سپلایر انوایس آی ډي صحیح ده دا سپلایر انوایس آی ډي به زه راخلو دې کې د دې په ترو باندې دې څه به کوو دا به څنګه رالو ډسکرپشن لیست دی موږ سره نو سپلیټ په ګوزه دی کلیکشن آیټم ډاټ ډسکرپشن باندې ډسکرپشن دا شان دی آیټم دی سپلیټ په کو دلته کې به زه یو بل کلیکشن راوالم د دې نه بعد دې نه به زه یو کاپي واخلم دې ځای کې ډسکرپشن خو آی تھنک دې کې شته نه دلته خو نشته که نه کوم ځای دی پکې بیل شیز بیل شیز دی البته په دې کې موږ ډسکرپشن ورکوو خو دا به زه بس جست یو ټیکسټ لیکم پرچیز ریټرن بس ډسکرپشن کې نور زه څه نه لیکم پرچیز ریټرن بس نور پکې البته که تاسو وایي بره به پکې ایډ کړم ډسکرپشن بس دا به زه راکړم بس پرچیز ریټرن دی دا موږ سره ټیک ده صحیح ده که نه بس ما پکې یو ساده ډسکرپشن ولیکه دلته کې به زه څه چل وکړم چې دې کې به زه دلته کې ورکړم سپلایر انوایس آی ډي شو موږ سره راولم دا ما سره څه شو سپلایر انوایس آی ډي صحیح ده او دې کې به زه ورکړم آی ډیز مطلب ما د سټرنګ لیست راواغشتو دا کم یو نه دا به زه سیو کوم دلته کې موږ الریډي دې لپاره هغه کی موږ دلته سیټ کړی وه موږ سره څه ده موږ سره دا سپلایر انوایس آی ډي یو کی ده ښه دې ته به راشم پرچیز کارډ کنټرول ایس پشي فار ایگزامپل دا موږ سره ناٹ ایکول ټو نل شو نو راشه په زیرو پوزیشن باندې څه وکړه د راواله دا به څه کړم کنورټ دا ټو n32 نو دا آی ډي به زه دې ځای نه ریټریو کړم صحیح شو او بالکل دې ځای کې به راځي که نه چې دلته لیست راوالم نو فرسټ ون د دی دا نو زیرو آی ډي به لومبی د راشي ښه اوس دا موږ سره راغی پرچیز ریټرن د دې شیزونو نه به زه څه کوم دې ټولو شیزونو نه به زه راوچتوم څه د دې شیزونو په ترو باندې به زه دا ټول شم راځو دا اول ګورو شي دې کې موږ سره ډیټا راځي که نه راځي چې اول د دې بلکې دې ځای باندې به زه پریکر ولګوم صحیح ده وران بھائی چې موږ دلته ویریفای کړو چې او موږ سره ډیټا روانه ده فارم کلیکشن کې که نه سپلیټ داسې کار کوي لکه زه کوم چې ته ماله په کامه باندې ناروغ پیراګراف سپلیټ کړه نو سپلیټ کې څه چلو کې لکه فار ایگزامپل this is کامل نه this is تاله یو کې په زیرو پوزیشن سټور کې بیا په this is my name this is Ilyas and
دا بیا د یو کار دی. دا دونه ټیکس وخت دی په انډیکس 1 باندې کیږي. انډیکس 1 داسې نه ډیوایډ کړل هغه یو ارے ته له کنورټ کې په یو خاص کریکټر باندې یا په یو خاص سمبل باندې وټ ایور سم چې کی وته ته پاس کې کی په بیس باندې ملي کنورټ یو خو همیشه دا سټرینګ کوي ښا دا به زه راشم سرچ یې کوم دی ځای کې وبېږه زه څه کومه سبمیټ کوم چې سبمیټ زه هم فارم کلیکشن کې ګوره ما سره څونه کیګانې راغلي موږ سره څلور کیز راغلل یو را سره پروډکټ 5 پروډکټ 6 راغی ټیک دا موږ سره دا راغلی یو سپلایر دا موږ سره راغی او اوس په دې کې موږ سره صحیح ده یو به موږ سره بل سره راغلی انوایس سپلایر انوایس آی ډي هیڅ پیمنټ موږ سره رانغی هغه ریښه موږ دغه کړی نه دی کنه صحیح ده دلته به زه راشم اوس هغه راغوښتو طریقه ما ته پته څنګه ده وبشي هغه دلته موږ سره کی کلیکشنز فار ایگزامپل پروډکټ 1 دی ټیک ده دی به پروډکټ 1 ښه یو لومبي نمبر کې دغه نه دی دویم به راشي موږ سره پروډکټ 1 نشته دا ویني په ده باندې دی یو پروډکټ آی ډي سټور شو بل راغی بل پروډکټ آی ډي سټور شو بل نشته صحیح ده نو ګوره په دې کې موږ سره دوه آی ډي سټور شو یو د 5 نمبر پروډکټ یو 6 نمبر پروډکټ دی ښه دغه شان به زه راشم سپلایر انوایس آی ډي سته سپلایر انوایس آی ډیز باندې دا یو راغی په دې باندې اډ سپلایر انوایس آی ډي پرته دی به زه راشم سپلایر انوایس آی ډي کې څه سټور شو اډ پکې سټور شو اوس درازو پیمنټ ته پیمنټ موږ سره که ناټ ایکول ټو نل وي به زی وه فالس پکې راته سټور کړي صحیح ده ښه بیک راشه واپس او زه داسې کار کوم دی باندې چک لګوم بیا سبمیټ کوم چې بیا سبمیټ کوم دلته دا به زه کوم کنټینیو او را بشم دی پیمنټ کې به زه ووایم چې پیمنټ کې څه پیمنټ کې ټرو دی ویني اوس ولې دا پیمنټ دلته اوس ناټ ایکول ټو نل نه دی مطلب دی نل نه دی په دې کې دا پیمنټ شته ګوره دی ځای کې اوس ګوره پنچ کیږي راغلی پکې څه راغی ایس پیمنټ نو پیس پیمنټ کې خپل ان ویلیو ده نو مطلب دا ټرو دی ادروایز فالس که څه ایرر یې ورکړه اوم فالس ٹھیک ده کنه نو دا موږ سره د دې ډیټا کلیکشن موږ د فارم کلیکشن د موږ سوکل موږ سپلایر انوایس آی ډي او پروډکټ آی ډي وذ ریټرن کوانټیټي او وسره چې کوم دی پای کې داغه د پیمنټ ډیټیل موږ ریټریو کوو ان شاء الله کمنګ کلاس کې موږ د دې لپاره ټرانزیکشن لګو